ګمرش نه د شپې راتلو د ځای ته راووتو داسې مختلف هغه واقعات مې ټول مخې ته راغله نو زه واقعي ډېر زیات خوشحاله یم د دومره د خلاصه شکریا ادا کوم چې چا پکې کردار ادا کړی د هغوی هم شکریا ادا کوم او سیاست او د خپل په ځای خو د سړي یو بل سره هغه ذهني هم آهنګي او خیالات هم یې وي او په مازه کې داسې تعلقات او دا هم پاتې او یو بل ډېر ښه پېژنو موږ هم یو خو یو نوی سړی نوي ځای ته ځي وایي څنګه چل به او څنګه به نه وي اوس مختلف وجوهاتو سره څه زمونږ غلطه یا څه د دوی غلطه یا په هغې بحث نه کوو دی رایت درسته دی خو نن موږ بیا هغه یو سیاسي قافلې ته او یو ملګرتیا ته او نن سبا دا خبره که ته هر څه څوک درنه ډېر نږدې خو چې کله بیا خبره پولینګ سټیشن ته راځي او هغه نښې له راځي او یو بل سره نښې او ووټ غورځول جدایي نو هغه تلخي پکې بیا راځي نو اخر هغه ټولې ډلې او ملګرتیاګانې هم دغه سیاسي ملګرتیا ته راغونډې شي چې سړي هغه انتخابي نښه او پارټي هم یې وایي نو زه دوی د شکریا سره صرف خپل له طرفه نه خپل ټولې پارټۍ د طرف نه دوی له مبارکباد ورکوم دوی ته خوش آمدید وایم او زمونږ یو بل سره د دې خبرو ځای نشته چې موږ به څه کوو تاسو به څه کوئ یو بل ډېر ښه پېژنو خو دا یقین دهاني دوی ته ورکوم چې عزت ذلت لکه علي احمد نوم په هغه کې راغلی شوی چې هغه یاد کړم ډېر نر سړی تکړه سړی هر وخت دلته حاضر وي اوس مې خیال زه ویم چې د سړي کم عزت زمونږ په لاس کې انشاءالله تعالی هغه به ضرور تاسو ټولو ته میلاویږي دا سیاست دا شی دی چې هر سړی که زما لیول دی او که زما نه غټ لیول دی او که هر لیول دی خلک د عزت دپاره کوي چې عزت ورته میلاویږي نو انشاءالله تعالی دوی ته دا ضرور ویم چې صحیح په شریکه به کوو څه چې تاسو کولی شئ تاسو مخکې هم کړله بیا به هم کوئ او څه چې زموږ نه کېږي انشاءالله تعالی خپل کردار به ضرور ادا کوو او بیا زه نن ستاسو له ټولو اجتماعي طور ستاسو له کم کم ځای نه راغلي زه دا ګورم ستاسو له ټولو ډېر زیات له خلاصه مشکور یم ستاسو کم استقبال وکړو او کم داسې په دې یو دیهات علاقه کې په سوونو نه بلکې د زرګونو په تعداد کې تاسو راغلي موږ ته خوش آمدید وي او بیا د څو ګنټو نه تاسو ناسې انتظار کوئ ضرور د بار بار وایم تر دا په تنګ شي د کم لرې سیند نه راغلي دي د کم غرونو نه او د هغې د سرونو نه ماشاءالله ستاسو یو جذبه ده ستاسو یو خلوص دی ستاسو یو محبت دی او زه به دا یم چې الله تعالی دې موږ له هم توفیق راکړي چې تاسو زموږ سره زموږ د ذات سره د پختي عالم خان سره زموږ د ټول ټیم سره کم توقعات وابسته کړي چې الله تعالی موږ په هغې کې ناکام نه کړي او کم مینه چې تاسو موږ سره ساتئ زموږ دپاره ټول نه غټ شی ستاسو د مینه محبت دی زه نن دا ګورم چې تاسو څومره په مینه سره څومره په اخلاص سره راغلي یې نو زموږ دپاره ډېر څه هر څه ستاسو د مینه محبت دی او الله تعالی دې زموږ په منځ کې دغه مینې محبت رشته قائمه دائمه ساتي او الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ ستاسو انفرادي مسایل هم او اجتماعي مسایل هم د هغې په حل کولو کې خپل کردار ادا کړو خپل رول ادا کړو زه سیاسي خبرې نن تاسو ګورئ زمانه مخکې هم مقررینو خبرې وکړې او خبره به د پاکستان کو چې دا ملکي زه ته ټول موږ ټول به یو خو چې کوم حالت ته دا ملک روان دی او څومره نالایقه په دې حکمرانۍ مسلط دي په دې صوبه کې د 9 کالو نه او په پاکستان کې د 4 کالو نه نو انتهایی قابل افسوس او هر پاکستانی له یو دوک مقام د جنرال ملک بس جوړي
خلق حکومتونه جوړوي وزارتونه کوي وزیر اعظم وزیر اعلی راځي دا ایجنډا سي چې خپل قوم او ملک د بهترۍ لپاره کار وکړي او د عوام په ژوند کې اساني راولي داسې قوانین د پارلیمنت نه پاس کړي چې د هغې نه د قوم ته سہولت او راحت راځي دا اول ځل داسې عجیبه شانتې حکمرانان راغلي چې د هغو ایجنډا صرف او صرف هغو ته وزیر اعظم وایي هغو ته وزیر او وزیر اعلی وایي او ایجنډا یې سره چې هر کار کوي نو خپل قوم د یوې ورځې نه بل ورځې بدترۍ کې ورځي بدترین حالت ته رسي که په سینټ کې په قومي اسمبلی صوبایي کې قانون پاس کوي تاسو ګورئ نو هغه ټول عمر د پاکستان د قوم د مفاداتو خلاف پاس کوي د چا نه چې قرضې علي د ملک په ټول خرڅ کړه چې هغه اداره د امریکا او دغه ملکونو IMF ته وایي دا ټول ملک هغې ته حواله کړو او د تعجب خبره ده چې آخري حد دې ته راورسېد الله تعالی د خیر کړي چې که ستا په بینک کې خپلې پیسې ساده مثال نه درکوم تا په یو بینک کې خپلې پیسې ایښې وي چیک بک یې هم تا سره شی خو ته به دې راویستی نه شي که سټیټ بینک د پاکستان خپل زموږ سټیټ بینک دی نو داسې قانون یې ورته پاس کړه فخر په حق قانونونه ولیکئ چې کوم کې د ملک تباهي چې موږ به هغه خپل سټیټ بینک نه که موږ د لوکیم روم پیسې نه شو راویستی چې څو پورې IMF والا اجازت نه یې راکړ نو دا عمل کې دومره ځای ته ورسو خالص دا ګاډی دومره انجن او ټیرونه هر څه له ختم کړو چې الله یې خیر کړي چې په یو لوی کډه کې به یې کله ورسوي ټول خبره سوال له سیاست نه هټ کې چې دا عمل کې نو موږ به سیاست هم کوم ټول به وو د عمل دپاره داسې ناله خلک سار دی ساغډار صاحب سره لګیا وم ما وی ډار صاحب ټول خلک پاکستان خو تا ته ګوري بل څه آپشن څه خو پاتې نه شو هر سړی وایي چې دا صلاحیت صرف هم د دغه ټیم او د دغه خلکو سره دی نو زه دا وایم چې داسې نالایقه خلکه لاندې خبرې پرېږده چې کوم ملکي صورتحال دی کومه بدترینه مهنګایي ده کم د ملک وقار مخکې به زه اکثر زه دا خبرې کوم نه خلکو د بار چې مزدوري کوي او کم خلک زموږ پاکستانیان د هغو په اړه کې به ډېره جذبه وه چې د PTI دور راشي د PTI حکومت د عمران خان سره داسې خلک ما لیدلی چې د یو ووټ ورزولو لپاره د بار مل نه ټیکټونه اخیستي او راغلي چې موږ به بیټ مور لګو او موږ چې به کله د مل نه بار لاړو دا اکثر ډېر ګرځم په دنیا کې نو هر سړي به بل څه نارې وهلې او صرف یو د عمران زنده‌باد به وي زه دا قصه اکثر کوم عرضه کې یو ځل زه امریکې ته تلم په جاز کې ناستو ما پاس په بزنس کلاس کې زما PA لاندې ناستو په اکانومي هغه 14-15 غنټو فلایټ دی نو زه ستړی شوم ما د خپې به مې ازادي شي لاندې راکوشم چې لاندې راکوشم نو هغه خلکو چکړې وې ګو نواز ګو د خلکو داسې برین واشنګ شوی عمران خان ته هغه شنه باغونه ښودلي وو چې څوک بارو داسې یو که موږ به یو ځل زه عمرې له تللی وم نو په مدینه کې وو چې زه کله زیارت ما وکړ بهر ته راوتم نو هغه خلک څه اشنا خلک وو داسې را چاپېر شو نو پورې نورو لاړو وي دا څوک دی وي دا خو هغه غل نواز شریف چې د هغه ملګری بیا زما هغه ملګري وویل چې دا خو موږ ووایو ما لکه په سعودي کې به جګړې مه جوړوئ تاسو ته مشکل داسې وو اوس د الله تعالی احسان دی چې موږ ځو قسم په خدای کې زه بیا د هغې نه وروستو د کرونې نه مخکې عمرې له څو پېرې تللی وم چې کوم ځای کې به موږ ولاړو چا به ولیدو نو بیا به خلک هلته ورته څه ووایه پولیس چې شورتا نو شورته یې ویل دا څوک راغلی به موږ خلک به زموږ نه داسې چاپېرو او داسې ښکلولو به یاره خدای لپاره موږ غواړو چې یاره بیا هغه زوړ دور راشي او خبرې کوو خبرې کوي کوي زه دا به ویم چې یاره اوس داسې وخت چې اوس موږ چېرته ځو او کوم بل ته ځو
زه بیا پر کرونا کې څو اخبارونه نو اوس هغه خلکو دا ولیدله چېرې خلک مړه او د هغو هلته به مړه کېدل او د پاکستان حکمرانانو دا صلاحیت نو چې خپل هغه لاشونه یې غرته راوړل چې په جهاز کې ما به ورته ټلیفونونه کول سرور خان مخکې موږ سره پاتې وه بل نه نه چې خدای دا خلک چې کوم مړه شي چې خپل ملک ته خو واپس هغه غریبانان به په میاشتو پراته وو الله کې چا یې تپوس کو او اوس د پاکستان هغه وقار او عزت دومره وغورځېد زه هم چې اوس د مل نه بهر هم خلکو هغه حالت ولیده چې ټول دروغ دومره دوکه د قوم سره وشوه او دا هم خلکو ولیده چې غل څوک دی او ډاکو څوک دی او اصلي خلک څوک دی او صحیح خلک څوک دی هغه هم خلکو ته پته ولګېده او هغه نواز شریف او د هغه پارټۍ احساس عمر سړي ته وشو چې د مسلم لیگ دورونو د ملک څه حالت او اوس چې دا خلک راغلی د ملک څه حال دی چې په هغې کې اور د چا یو تقریر یې کوه هغه یو وزیر ووایي چې مهنګایي په ټوله دنیا کې راغله نو ما ورته وی چې کوم د تاسو کې تعلیم یافته خلک ماشاءالله ډېر خلک دی چې کوم د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل چې یو انټرنیشنل اداره ده او هغوی دا تعین کوي چې کوم ځای کې اغلا او کرپشن زیات شوی دی نو ما وی چې هغه هم هغه وایي چې پاکستان کرپټ ترین ملک شو ټول نه پکې زیات کرپشن او اغلا زیاته شوې ده او د عمران په ورځو کې هغه اغلا ته او کرپشن ته یو جایز مقام ملاو شو اوس وګېرېږي هم نه چې کوم دفتر ته څوک ځي وایي دومره راکړه او دا واله مطلب داسې ښکاره کوله او مخکې به خلک یارېده چې یاره څوک به مې ونیسي نیب والا به مې ونیسي پلانکې به مې ونیسي نو هغه خو د هغه په ورځو کې ټول چې په کم دور کې موږ دا فخر سره ویو چې کله د مسلم لیگ دور راغلی ملک ترقي کړی د پاکستان د عام سړي حالت بهتر شوی داسې چېرته کېدی شي چې د مسلم لیگ په دور کې ډالر پورته څه د ده په دور کې بهتري هلته چې څوک ناست دي دا نه ده چې ته په اربونو روپۍ قرضې والا وه روزانه د IMF نه پاکستان یو بچی مقروضګاه د پاکستان په یو کس باندې د عمران په ورځو کې د 1 لک نه قرضه 2.5 لکو ته ورسېده چې دا به دا خلک خلاصوي څنګه دا قوم او دا به څه کوي او بیا د هغه پیسې چې کوم په سود باندې راوړي او یو بچی مقروضه کوي هغه بیا په غلا او په تقسیم او په دې کمیشنو کې ډوډه کوي څومره ظلم دی د قوم سره خو دا د هر چا د قوم فرض جوړېږي چې د ملک دپاره د پاکستان دپاره د هغه پارټۍ مسلم لیگ نون د نواز شریف شهباز شریف په لیډرشپ کې د هغې سپورټ وکړئ او مرسته وکړئ چې دا عمل کې موږ ټول به یو نورې پارټۍ زموږ وروڼه دي زه به چا اعتراض نه کوم واسې یو سوال کوم زموږ وروڼه دي لاټین یې راغستی که په دې لاټین کې تیل واچوې خو یو ممبر نه دوه بچې څه جوړېږي خو نه په ملک کې که نه پاکستان کې ستا حالت خو نشي بدلولی که څوک داسې بله پارټي بله که نمونه علم ډېر څوک به موږ سره په اتحاد کې څوک به څه کوي خو څه جوړېږي خو دې نه که نه که جوړولی شي نو یو هغه منظرې او نواز شریف او شهباز شریف ته څه جوړولی شي او د ملک حالت بهتر کولی شي نو په دا کې خپل وډونه مه ضایع کوئ اوس خو هر سړي ته احساس شوی هر چا ته احساس شوی چې د ملک د مسایلو حل د منظري مرسته کول او سپورټ کول هر چا ته که څوک سرکاري نوکر دی که څوک په ادارو کې په کوم ځای کې دی هر چا ته چې د عمل کې موږ ټول به فار ایگزامپل زمونږ د ملک دا سرکاري خلک وره چې دا نهالی نو د څو پورې په سود قرض پیسې الي او هغه به خلکو ته په تنخواګانو کې ورکوي داسې ټیم به راشي تنخواګانو او پیسې هم نه وي د دې ملک نه به څه جوړېږي نو دا اوس د هر چا په مفادو کې د مسلم لیگ نون سپورټ وکړي او مرسته اوس د هر چا ذهن بدل شوی زه هغه بله وتلی وم کورمې ته کورمې نوم تاسو اورېدلی صدا وغیره څوک چې دا فیسبوک میسبوک ګوري هغه زما هغه کتلې مې دوره نو زه حیران وم چې د خلکو جذبه مې وکتل چې هلته چېرته د سره څوک تلی نه هغه یو کس راغی زموږ په یو ځای کې داسې هغه پروګرام و وی دا زمونږ د MPS پلار دی زه په ډګه دغه شوم خفه شوم چې هلکه د MPS پلار پکې څه راولې دا خو دا په PTI پارټۍ کې نو زما به جلسه کې څه کې هغه چې راغی هغه صاحب زما را یو زوی راوستی تا سره شاملوم پرې مخکې غلط شو دلته مسلم لیګ نه دم ټوپۍ په سر کړه ما هغه ته هم په د خلکو ذهن اوس هر چا ته احساس شي
اوس هر سړی وایي چې که د ملک واحد حل دی نو هم په دغه منظري نه راګیری او په دې مسلم لیګ کې دی او تاسو هر چا د احساس او ډېر زر به انشاءالله تعالی ډېر زر به حالت بدلي نه او دغه بعضې چاته وایي په زنګدن کې پراته دي په وینټیلیټر اوس خو ځان له زینه ګوري زما سره د دې پارټۍ نومونه نه علمه په پارلیمنټ کې څومره ممبران دي د نیمې نه زیات دوی سي رابطه کړې چې صاحب موږ له ته زه ملاوي شي ټیکټ برای کې را تاسو له بیا څو ټیکټ راغی تاسو له جیل کې ځای ګورئ ټیکټونه میګټونه ممبرای بیا نشتی د دوی بیا څه نه جوړیږي دا لاړه ختم په وینټیلیټر پراته دي په آخري سلګو کې دا خوبونه دي نه نشته خلک بیا ازما چې هغه سي دلیر سره بچوږي چې بیٹ په نه هي په بیٹ په مور لګي دا سره خو زم جواب څومره دلیری څومره څنګه دل سره وي چې دومره مظالم باوجود د قوم سره دومره زیاتی او ناانصافیانو باوجود او سره بدن نزیو بیلټ پیپر براله بیٹ په قسم کې خپل ضمیر ته د تنګوري جرا سہالت نو دا د هر سړي فرض چې کدا نور خلک مولال لغستا حالت نشي بهترولې ان شاء الله زدا 100% ویم چې راتلونکي دور دا زنه مار سړی بچي بار د ورته تاسو کوي په مرکز کې هم د مسلم لیگ نو منځري حکومتي او په کلونو کې نه ډېر زر په میاشتو کې تاسو ګورئ ان شاء الله او په صوبه کې هم مسلم لیگ نو نازي تاسو له شغلې خلکو هغه له بیا اعظم چې څنګه عزت او پغړای مونږه اوچته ساتلې مونږ له ځان له زما عزت تاسو عزت ته نو تاسو بیا ما ته کوم ما ته څو وی دا خبره ما ورته خدان وګم کړي ما ته چاوي زه یو اوټل راوته د هاي کورټ نه بل اور غراوته ما نو دا یو دا سړو کې ونه کینټینو خلک به ته ولاړو نو زه راو سره ورته شغله کسانو د مارتون نو وکیلان ما ته وایي په سټول باندې سټولونو سره د ناسې څه په سټول کې ناسم نو ما ته وایي څه پدا څه یار وکیلان وایي چې دا ته کوم ځای کې نه دا سره کې ناستو ده ما دې خلکو قدر کوي دا د هوټل والا د تنورونو والا د پکوړې په قانون کې مزدوري کول والا کې مال نن څه عزت راکړه زه پاکستان سیاست کوم دې خلکو راکړه د دې خلکو ته سلام کوم تاسو ته کوي دا دې خلکو زړه غرونه راوسته او نن د الله تعالی رحم دې پاکستان سیاست کوم بارځه کې تاسو که زما زنده‌باد وای نو دې خلکو زنده‌باد وای دې خلکو د غرونو سرونه زړه راوسته او په ټول پاکستان کې په اسلام آباد کې د دوی کردار دی زم دا زاک سره خلکو ته وایم چې زما د لاسه چې چا سره د خیر څخه سګار کی او د الله تعالی سامنے پسونو خلق راضی او کیوم دا ارزه چې د چاندا ته پسونو کوم چې کم ده د چاړې ذاتی غړي مسلې حل کیږي زما په د چا سره وینا خبر زویم دا غي په ثواب کې تاسو د شانګلې هر څه برابر شریکه چې زما دراسه کم د خیر کار چا ترسي او دا هیڅ ثواب ملوي په ثواب کې تاسو هم شریکه زګه تاسو جوړ کړه تاسو د لاسه او زه همیشه تر د دې خبرې ډېر خیال ساتم دا دنیا ته ولا راتلو ډېر خلک مونږ دا ما خامي او سار نه هر چا دا یقین نه بایچه د مسلمان زویم چرا د ذات نه هټ کی چې سبا سو بے خلق لزما پہ غور ورنگی کی سو کراچی کی مزدوری کی کہ پا کوٹا کی گئی کہ پا دوبئی اور پا سعودی کی گئی چرستا سوک مشردہ سے نالا مشردہ سے مشران اس منگل دلی دی زر چانم نالما خود چر طرف پنجابیانو دے سر پنور خلق سر ناسیو دا چا ذکر راشی اور رضی منگا مخیو سے پلاور کی ناسیو ما کسانو پا یو کس باس کهو دا سواد نو دا چې ما ته وکړه ویل امیر مقام صاحب کلیوال امام کته وکړه د رسوات دا چې تاسو نور پته نه چانو نه ما چې هغه څه شهرت ته چې د خلکو قوم له څه شهرت ورکو چې حالت تلی خیب بدنام کړو زما سره دا خیالي که ذات تکلیف میلاو شو روز شپه زمانه کوم عرف او چې زما قوم د زغدا په غور ورنه کې زبای ما یا برم
خو د شانګلې سړي د زوګ دا پیغور ورنکي چې تاسو نهاله سره راوستي او تاسو غل رازن سره راوستي او تاسو ډاکو سره راوستي او زم چې بهر ځای کې مزدوري کوي بهر ځای کې چې شانګلې نومالي او خلکو د سلام کوي او قدر کوي زموږ لپاره دقه ګټه او زموږ لپاره دقه کامیابي ده چې زموږ خلکو خلک عزت کوي او قدر کوي که ما ته ذاتي هر څومره تکلیف ملاو شي ما ته څه ملاو نه شو په دې سیاست کې ما وزل مرګ مولیدا په دې سیاست کې په دې کې زما ټول کاروبار او هر څوم ټول هغه تباہ کړو زما رشتہ دار زما زوی پورې په جیلونو کې واچول زوم روزانه د نیب د عدالت د خدای رحم دی زه په چیلنج سره هم دي څلور کاله زما خلاف انکوایریانه د یوې پیسې غلا نه ثابتول شي او نه ثابت کړه زه همیشه بل ور کوم د چاته ملاس نه نیولې خو څومره موږ ته سزاګانې ملاو شوې خو زه د هغه جوخت ولار زکم چې زماره قوم له څوک سبا پیغور ونکي چې ستاسو هغه لیډر تختیدلی و ستاسو هغه لیډر خپل په ځان یریدلی و زه حق سچ او ستاسو د هغه عزت خیال ساتلی او تاسو هم ساتلی زما زه په تاسو فخر کوم د شانګلې په خلکو تاسو ماله د بېلات دومره کړی نه دی همیشه ته ورځم تاسو الله تعالی په مخ کې دا وعده کوم چې تاسو به چېرته تا نورې خبرې زه دایم ستاسو مستقبل دی زما ډېر خوبونه دي ستاسو لپاره انشاءالله تعالی سر ته به راځي تاسو به وګورئ خو دویم نمبر خبره ده زما ډېر خوبونه چې هر غره سر ته پوخ روډ وځي هر چا ته اوبه د څښلو د هغه په کور کې میلاویږي په هر ځای کې هسپتال سکول بل څه هم هغه ضمني خبرې دي انشاءالله الله تعالی به داسې وخت راکړي داسې موقع ډېر زر راتلونکې ده تاسو ډېر لوی جدوجہد کړی او ډېر په مشکله دې ځای ته رارسېدلي داسې اسان کار نه دی هغه وخت به راشي خو زما ستاسو د هغه عزت نه کمپرومایز نه تاسو به ما کړی زه زړه نه وایم چې تاسو هر څه وایم د مطلب خبره راغلی بیا زما سپورټ کړی او که چا نه دی کړی هغو ته اوس هم احساس کړي هغو ته هم دا احساس کړي چې موږ په غلطو دا ټول خلکو مختلف ولیدو نو ستاسو نه تمه ساتم چې انشاءالله اوس خبره د بلدیاتو بختي عالم خان ولاړلی دا واقعي دی او دا سړی دی او زه سره اکثر ګپ لګوم زموږ د چکسر مشران ناځي خو خیر زما خبرو د بعض ناري زه تکل نه کوي بلکې چکسر خو ښکاري هم نه د چکسر د خلکو اکثریت بل شه د بوډیا سره په ګپ کې وایم زه بالکل چې څنګه هر چا سره په ځمکه ناس د هر سړي سره جنګ زما سره هم لاس پیري دې سړي له خامخټلې پوندا زمله کو شو پر مې کړه والله کده سره پاتې دا سړي لپاره کله نه کله د اسلام آباد کې د چاکار راځي مګر اسلام آباد ته هغه ځای باندې فون کړو دی زما اسې تسلیمه کې دا کې به تاسو ته خو کې زه خپل راغله نو دا هغه مشن مقصد هم صرف او صرف خدمت کول یو جذبه سره کول او دا سي یو سره موږ ته ول دي بدور سره کو با خپل په تعلق زمونږ سره ده خو د خپل دا یو جذبه به ضرورت دی قوم د لپاره مې سوګړه د دوه مسائل میں حل کړه د تکالیف میں ختم کړه د میر شپ تاسو تحصیل ناظمای ته ولار تاسو نه تملر امید کوم چې ماوري د تګنه راغلم چې د دې علاقې په مفادو کې د دمراسته سپورټ کوي او ناظم چل شي کوله د په شامل ټول لاړو داسې ناظم بنئ د به انشاءالله وزیر اعظم کارون کې وزیر اعلی هم کې تاسو مستقبل وي دا نور خلکو راغور کې څه شي بدیږي څه شي دې نه جوړيږي دا دور ختم دی دا دفن نه بیا نه راځي دا د نور پارټو جوړاړي د څه شي جوړيږي د دوه درو ممبرانو پارټي والے نه هیڅ نه جوړيږي کې جوړيږي منځري به جوړيږي په ملک بریار سره پیږي او بازار کې د ډوډۍ د پوسګوي د نواز شریف او منځري دور راتلون کې چې تاسو زمون خاصه فرض دي او ان شاء الله چې اختیار بتاو سره د وزیر اعظم هاوس هم د وزیر اعلی هاوس هم ان شاء الله تعالی اکثر خلک دا حساب کوي وې د میر مقام شل کال حکومت وکړه ما شل کال حکومت نه کړې زکاول زل منبر پاتې درې کال باغی وزیر پاتې دوباره په مرکز کې د پیپل پارټي دور راغله زه په سخت اپوزیشن کې پاتې بیا زمارور منبر شوه د نواز شریف سے په دور کې په مرکز کې او دادل چې منبر شوه نو هغه خدای تاسو نه چې حالت تیر شو
هغه چې چا سره کاری هغه الله تعالی په داسې ګورم چې مقررولي زه به خلکو ته ښیم چې خلک کار څنګه کوي حکومت څنګه کوي ځکه په مرکز کې هم کرتے وما نو د الله احسان دی د غره په سرونو ما ته به د سوات خلکو وي او د بونیر یو ورځ د شانګلې سره پورې خلکو ته پیسې میلاویږي کوټو په زلزله کې او زموږ سره جوخته کوټه نه لري موږ ته نه میلاویږي په بونیر کې په پیشلوټ کې میلاویږي او سره جوخت د بونیر زه د شانګلې پیشلوټ کې میلاویږي ول لازمه کې په شانګله کې کړ دې خو زیدل او زموږ ټول یو شته خو زیدل نو ما په هغه وخت کې اختیار ومو د الله احسان نه دا مې نه دي کړی هر سړی د هر خسر چې چا نقصان شي په وربونو روپے راوړل خلکو جیبونو ته نه مې د کمیشن اغستري ما یې چا کوټه نړیدل او کنه دا غریب خلک د بغیر دا چې ټول د ملاوي شي که بیا څه حق راغله خپل کردار دا یو ګډ لسته د باغ سره یو خبر شارټ کټ کومه زلیډری دا چې منم چې په مشکل کې خپل قوم سره ولاړی زدا فخر سره هم کار زلزنه ما در زماده خواهش هر وخت سره و زمان مصروفیات دومره زیات دي دا خدا زری شمولیت تا پخپلم ډیر خوشاله نرم زما دومره کارونه اته سره په ټلیفون لګیا ما د ټولي صوبې الیکشن دې شلزر مسلې خپل بده خو چې کله په مشکل کې زما قوم راشي نو دا غرونو سرونم گوازي کله ګمرش سری کاخوا د سرکول براخري سری کبل دې بیا حاضر مارسه به پرخو دی اور د بال پورای کې سلایډ شو کورونه لاندې شو زه اسلام آباد ته رسیدلې بدلاره او ماته اطلاع ملاو شو زه شپې راغله ارسه به پرې غلا خلکو سره شپې په ال پورای کې ولا او دا आवाज میټول دنیا ته رسوله دا سه بزلزل پدای کې د کولې په قانونو کې بسکی چې کوم ځکه کې دا یو مثال وېما یو پیرا سو خلک مړ شو په کوټه کې پکان کې بیا وی دی له غړې د فوج MI-17 هلیکاپټر پکار دی پاو خیرای شریف سے وار می چیف ما چیف منسٹر ته وی گورنر ته وی زمنګ اختیار نه دا سره خبره وکړه او بیا دا خبره ماته اوسه پر یاد را کور کمانډر سے وی چیف سے وی چې د میر مقام ټول خلک په کوله کې مزدوري کوي فوجان مول هلیکاپټر ورګي خو بیا وی پر وی ورکه ولا باغ هلیکاپټر کې ما خلک دلته را رسوله هغه لا شونه بلا پر په سن کې تبلیغیانو اکسیډنټ وشو په یو ځای په کې څو خلک مړ شو شپېتاتیا وې دې لا شنو له C-130 بکار دا وزیر اعلی پرویز خټک ته پوسټ کړه زما حکومت نو د PTI حکومت وسو غچاولا جاز پیدا نه کو ما قائم الشا وزیر اعلی واتوي وراده زمون کار نه موږ نشو کولای بلته دا الله احسان نه هغه خپل سر رسوخ استعمال کړو خلک حیران هغه ټول باغه C-130 جاز کې هغه ډېډ باډي واچولو رسالپور ته راوړل موږ لاړو بیا خپل دینو ته وړو نو زما چې سکړی تاسو لپاره ان شاء الله تعالی هغه جذبه زما خپل یو جذبه را هغه جذبه دا چې تاسو عزت به حال کول نمبر 1 تاسو ته عزت ملاوي ده تاسو وقار او دویم د دې علاقې باره کې چې داسې وخت الله تعالی راولي دا شکل بدل شي تاسو نه دا امید ته ساتم چې تاسو भरपूर انداز سره د مخکرم بهتر زګورم د مخکرم بهتر راغله د مخکرم د ازل د بچی کې سر تحصیل کړي لوی جذبه نم که زه خدانګ دراغله اوم ډېر لوی جذبه نن تاسو چې په دومره تعداد کې باولې ده په داسې غره کې نظام مساسبه په داسې خوړ لاره په ځای کې داسې په زرګونو خلک راغونډېدل لا چا په زور نه راوستي تاسو خپل جذبه خپل مینه تاسو راغلي څو ګنټو راناسه نو داسې جذبه او مینه له څو شکست نشي ورکوله تاسو خپل جذبه او مینه جاری ساتئ زما په الله تعالی یقین خپل لیډرشپ په کار کردګۍ مې یقین خپل پاډې په کار کردګۍ مې یقین خپل په سوچ فکر په مهنت مې یقین د تاسو مستقبل به ان شاء الله تعالی او تاسو ډېر خواهشات چې زماوم پړګي الله تعالی به سر ته رسي نو زه خبره راغونډوما د دوی ټولو شکریا نه بعد تاسو ټولو ته چې نن راغلي دوه تکلیف کړي په الیکشن کې داسې میسج پیغام ورکړي ته د خلکو ضمانتونه ضبط کړي د خلکو ضمانتونه ضبط دونه څه جوړیږي نو هغه بعضې به ما واورېدو وایي چې دا خو زمونږ حکومت دی
حکومت ته کوم ځای کې ختم شوی خلک استفاګانې ورکوي روزانه ځان په لندن کې او په دې کې ځای ګوري عمران خان په خپله لګیا ځان له ځای ګوري شپې چې کم دی ته وتښتم او پټ شم وزیران ځان له لګیا یا به میاشتې یا به دوی د هغې نه زیات به حکومت به ستاسو وي چې کوم ستاسو سړی هغه به مضبوط سړی هغه د کار سړی هغه به د ملک خدمت کوي د پاکستان خدمت به کوي ستاسو د خاورې خدمت به کوي او چې موږ څه یو هغه تاسو یې هغه تاسو مخکې ثابته او انشاءالله تعالی چې کوم خدمت بخت عالم خان کړی د هغې صله د هغې مینه محبت یوازې ده لپاره نه زموږ ټولو لپاره موږ په هغې فخر کوو زموږ د ټیم داسې ایماندار دیانتدار تکړه ملګری روغوال صلح والا هر چاته او زموږ خو ځان له رښتیا به ویم چې اکثر په کور کې د وروڼو منځ کې چا خبر راشي موږ ده ته ټلیفون کوو چې خان لالا ورشه مسله حل کړه دومره هغې نه زیات دغې صلاحیت نه وی نو چا به ته څه وی نو دغه تاسو بالکل هغه پیغام تاسو له ورکول دي ډېر په اخلاص سره ډېر په مینه سره او زما له طرفه زه ستاسو له تاسو مننه ځکه هر څه شم ستاسو